پېښور کې یو مولا چې اوچت کو د جمعې په ورځ د جمعې په ورځ د خاریان دا جال والا ډوبه په سر تاسو چې خاریان په سر کړ هغه له نیل ور کړی د خاریان پټ کې نه بسري مولا او دا سره کاټن جامې وغوستې وي د جمعې په ورځ به چټي وا شکمار چې وکتل چې دا سړی خو ډېر سوبر سړی دی ماندار بس عمله په وکړو سم د سیګاړي ته ورس او وې ته تا خاني ته کوس ورته وی وایا ورونه او پلار باندې سو پیسې ورکي دا ته لکه زه کوم مولا یم دوکه شوی په ما قسم په خدای په پردې کوټه کې باندې کی او چې وای لکه وخای مثلا خلان څنګه ته پوسو کې د پلانې محلي امام ما کوغه و چې او دې زمونږ امام نه دی د درو سلو روزو نو ورک نه دی بیا ما ته وای خیر دوی یقین به خاص کو چې دی مولا دی قرآن حافظ دی یا داسې پر قرآن نه یو زمونږ نه چې دا بګوړه شي که نه دا مولانو نه چې بګوړه دا به د دې خلکو نه ملګری شي نو په هغې کې یو بګوړه تعلیم و یو قرآن درته یاد دی وي او یو قسم په خدای کو دې پرېږدو په دې روژه کې اوس روژه روان دی یو میاشتو ته پاتې ده مونږ له به په دې روژه کې تراویح وکړي ستا نه خو به دا پیدا والو که نه دا شکمار خلک چې دی دا چرسیان دا نور ګناهونه به کوي چرسونه ورسونه سکي خو دوی د مانځه ډېر پابند دي هغه یو چرسي پوډري او غل پکې وي نه زما خو په دنیا کې یو موس پاتې دی هغه هم خراب کړمه زه به د اکوړي د مفتي صاحب نه تپوس کوم چې په پټ شوي مولا پسې مونځ کېږي او که نه کېږي دا خو د غلا مولا دی دا سره پټ کړی دی د هغه په شکل دوکه شو د هغه په حسن دوکه شو